عمر سے 24 کال په عمر کې ایمان نه و. دا ابو جهل خورایي کې او د اسلام دشمنو حضور پاک په صفا سره نږدې یو کور هغې ته دار عقب دی زموږ زمانې پورې مو اوس هغه ختم شوی دی. هغې کې به پټ ناست و داسې یو کس دین به صحاب چې مسلمانې د ور برل. خدای ته سوال وکړه چې خدایه موږ به کومې پورې پټ یو؟ خدایه دې دواړو عمرو کې یو ته هدایت وکړي چې اسلام ته یو طاقت راشي، یا عمر بن الخطاب ته یا عمرو بن هشام ته. عمرو بن هشام د ابو جهل نوم دی. اللهم ايد الاسلام باسلام احد العمرين. خدای اسلام ته تقویت ورکړي دې دواړو کسانو کې یو مؤمن کې. خدای پاک هغه فان او دعا على عمر فاروق په حق قبول کړو. راغلی د قتل په نیت وی قصې تاسو به اورېدلې، خو خدای ورته هدایت کړی. نبي کریم ته چې راغی مجلس ته اکوټه کې ځکه دوی مشهور بدماش ویلې بریتي سرې سترګې او داسې ویښتونه او غټ پهلوان لوړ دک چې په سړو کې د ولاړو مطابق جوړ په شیشې سور دی او کلک اواز نه ډېر خندل او نه چا سره ټوکې کول چې چا به لیده په هغه باندې د هیبت راته چې د اسلام په نیت را روان دی. اوس خدای ورته هدایت وکړي د خور او د اوښې د برکت. کنې راغلی د قتل په نیت چې ورته نو حضرت حمزه ناست نبي کریم سره او یو کس بل د چا نبي کریم ته وویل وی عمر راغی. وی ښه حمزه زر ور مخکې شو که په بده ارادۍ چې زه ورسره وګورم. حضور پاک دې نه زه په خپله مخې ته ورسم. هغه چې راننوت حضور پاک ته دې ځای نه ونیو. وی څنګه راغلی؟ وی چې د اسلام تربیت او کلمې ویله. حضور پاک په اندازې خوشحاله شو او چې کوم صحابه ورسره ناست وو هغوی الله اکبر ویل. ځکه یو لوی سړی مشهور چې په اسلام کې داخل شي خو د اسلام نه او دلته دوی او ملایکو په اسمانونو کې چغې ویل او نبي کریم ته یې مونږ په حق یو که نه؟ وی او وی راځئ حرم ته ځو مونږ به هلته کوو کېږي به کافرانو سره به وګورو. نو صحابه کرام وایي هغه وخت نه مونږ عزتمن شو چې عمر صاحب اسلام وروړه. ما زلنا عزتا من اسلم عمر. چې عمر صاحب اسلام وروړو نو هغه وخت نه مونږ د مشو درانه شو دین پروا نه لرل او جماعت کې مونږ شروع کړه حرم ته او نوم یې ولا فاروق لقب کېښود. فاروق معنا جدا کوونکي د ایمان او د کفر. دا ده په ایمان نو ده ته مطلوب د عمر او د خدای او د رسول وي. د دې وجه نه دا کتابونو کې لیکي هر صحابي هغه اسلام راوړی او طالب د ایمان او عمر سے مطلوب د خدای او د رسول ځکه چې خدای نه غوښته چې خدای ده ته هدایت وکړي. لمو یو کتاب د حافظ ابن تیمیه لیکلی او د اسلام دوه نومونه دي، یو اسلام بل عمر. اسلام ځکه د جهان ټول قومونه چې پوهېږي عقل پکې او تاریخونه ګورو کتابونه ګورو که انګریز دی که یهودي دی که هندي دی ټول د عمر صاحب تاریخ ګوري.